أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين آياتا ندل دلهاغ کسانو لرا آیاتا سوچ ندے کڑے هاغ کسانو تا خرجو من دیارهم چه هغی اوتل دخپل کورننا وهم الوف او دوی پزرگونو حضر الموت د وجه د یری د مرگنا فقال لهم الله پس اویل دوی تا اللہ تعالی موتو مڑشی تاسو ثم احیاهم بیا جوندکل اللہ تعالی دوی لرا ان اللہ لذو فضل بیشکا دے اللہ تعالی خاوند لوی فضل علی الناس بخلق باندے ولیکن اکثر الناس لیکن دی اکثر خلق لا یشکرون چی شکر نو باسی د خدای د فضل قدر نکوی وقاتلوا فی سبیل اللہ او جہاد کوئی تاسو پلار د اللہ کے وَعْلَمُوا او پوشی ان اللہ سمیع علیم چی بیشک اللہ تعالی دے اوریدن کے او علم والا من ذا الذی سوک دے ہاغ کس یقرض اللہ قرضا حسنا چی ورکی اللہ تعالی تا قرض خلے فیضاعفہ لہو پس زیاد بکی اللہ تعالی دلرا دا قرض اضعافا کثیرا پاغزیات ولو دیر سرا واللہ یقبض او اللہ تعالی تنگوی تنگوال راولی ویبسط او اللہ تعالی فراخی راولی وإلیہ ترجعون او خاص دغی اللہ طرف تستاسو واپسیدہ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل آیاتان دے لیدلے حاغ ٹولگی لرا چود بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ ورست دا موسیٰ علیہ السلامنا اذ قالوا لنبی لهم بعث لنا حاغ وقت چی اویل دوی خپل پیغمبر تا چی مقرر کا زمان دبارا ملکن بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ چی من جنگ وکو پلارد اللہ کے جہاد وکو پلارد اللہ کے قال اویل ورتد پیغمبر حل عصیتم آیا امید کے دلیشستا سنا یا نزدی تاسو ان کتب علیکم القتالو کجرد فرس کرلے شو بتاسو واندی جنگ اللہ تقاتلو نبیا بونکی تاسو جنگ قالو اویل دوی وما لنا سشوی دی منگ لرا یعنی سعو زرد منگتا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چی منگ بجنگ کو پلارد اللہ کے وقد اخرجنا حالان کی منگ رئیستلے شویو من دیارنا دخپلو کورننا و ابنائنا او دخپلو بچونا دخپلو زامننا دا اہل عیالنا فلما کتب علیہم القتالو پس ہر کلچ فرس کلشو بدوی باندے جنگ تولو ندوی مخواڑولو الا قلیلا منہم مگر لگو ددویننا واللہ علیم بالظالمین دے اللہ تعالی عالم پا ظالمانو باندے وقال لهم نبیهم اویل دویتا پیغمبر ددوی ان اللہ بیشک اللہ تعالی قد بعث لکم طالوت ملکا یقینا مقرر کڑے دیستاسو دبار طالوت بادشاہ قالو اویل دی قوم انا یکون له الملک سرنگی بوی دلر بادشاہی علینا پمنگ باندے ونحن احق بالملک منہو حالان کی منگ زیاد حقدار یو پا بادشاہی سرنددنا ولم یؤت سعتا من المال او ندی ورکلے شویدتا
هغه حساب من المال د مال نه انده خو غریب سړی دی. قال اول دی پیغمبر ان الله اصطفاه بیشک الله تعالی غوړه کړی دی دلرا علیکم پتاسو باندې وزاده او زیاتی ورکړی د دتا بسطتن فراخی فی العلم والجسم فعلم کې او په جسم کې په بدن کې. والله یؤتی ملکه الله تعالی ورکوي بادشاہی خپلا من یشاء چاته چې وغواړي. والله واسع او دے الله تعالی فراخ فضل والا علیم او علم والا. وقال لهم نبیهم اویل دی قوم ته پیغمبر د دوی ان آیت ملکه بیشک نشانی د بادشاہی د ای هغه دادا ای یأتیکم الطابوت چرا بشی تاسو ته هغه تابوت صندوق فیه سکینت چوی بپدې کې هغه اسباب د تسلی اسباب د اطمینان من ربکم د جانب د رب ستاسونا وبقیت او هغه باقی تبرکات هغه باقی سیزونا مما د هاغنا ترک آل موسی و آل هارون چې پری خودلی دی آل د موسی علیه السلام اولاد د موسی علیه السلام او اولاد د هارون علیه السلام. تحمله الملائکتو بارکڑے بوی دے صندق لرا پرشتو. ان فی ذالک لآیتا بیشک پدی کے د نشانی هغه د صداقت د دې طالوت د بادشاہی لکم ستاسو د بارا ان کنتم مؤمنین که چرته یې تاسو مؤمنان.